بل د عرفې د روجې متعلق خبره ده او د هغې فضیلت دی. نو حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ارشاد نقل کوي، فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې زه د الله جل جلاله د ذات نه دا امید ساتم چې کم یو کس د عرفې دا روجه ونیسي نو الله سبحانه وتعالی به د هغه یو کال تیر شوي او د یو کال را روان ګناهونه معاف کړي. دا څومره عظیم اجر دی چې په یوه روجه سره د انسان د 2 کالو ګناهونه هغه الله سبحانه وتعالی معاف کوي. نو یو خو د دې اهتمام پکار دی چې موږ دا روجه ونیسو. خو بعض ملګري بیا دا تپوس کوي چې دا روجه به موږ کله نیسو؟ د سعودي عرب په حساب سره به دا روجه نیسو که نه د هر یو ملک به جدا جدا عرفه وي؟ نو ګورئ دې کې یو 2-3 خبرې زه تاسو ته عرض کوم. اولنۍ خبره دا ده چې په بعضو روایاتو کې د عرفې د روجې متعلق چې کومه تذکره راغلې ده نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغې کې باقاعده د دې میاشتې یعنی د ذوالحجې د میاشتې 9 تاریخ ذکر کړی دی. لہذا د هر یو ملک دپاره 9 تاریخ د هغو د دې میاشتې دا د هغو د عرفې ورځ ده. یو خبره دا ذهن کې کېږي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سعودي عرب په حساب سره به دا روجه دا نه برابرو چې هلته کې مثلا نن د عرفې ورځ وه، خلک عرفات ته لاړه، حجیان صاحبان عرفات ته لاړه، نو زمونږ هم دلته کې چې کوم دی نو په دغه ورځ باندې د عرفې ورځ ده او مونږ به روجه نیسو. نه جي په دغه ورځ باندې چونکې هغوی زمونږ نه یو تاریخ مخکې دي نو په دې حساب سره به مونږ د خپل تاریخ مطابق چې کوم دی نو د عرفې د روجې هغه ترتیب ځان له برابرو په هغې باندې به نیسو. ځکه چې د سعودي عرب چې کوم تاریخ دي اسلامي کوم د میاشتې تاریخونه دي نو هغه زمونږ د دې پاکستان د تاریخونو سره مطابقت نه خوري. همدغه وجه ده چې هغوی زمونږ نه اختر مخکې کوي. نو څنګه چې د منځونو اوقات نه دي برابر، څنګه چې د اختر ترتیب نه دی برابر، څنګه چې د روجې د نیولو ترتیب زموږ جدا جدا دی، همدغسې د عرفې د ورځې دا ترتیب دا هم جدا جدا دی. خلکو ته دا اشکال کیږي چې عرفې ته چونکې عرفه د دې وجې نه ویلی کیږي چې خلک په دې باندې عرفات ته ځي په دې ورځ باندې. داسې نه ده جي، دا یو وجه ده د هغې خلکو دپاره. خو لیکن نور وجوهات هم دي چې هغه د عرفې د دې ورځې چې کوم دی نو دا نوم د هغې د وجې نه ایښودلی شوی. لکه حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی د دې میاشتې یعنی د ذوالحجې په دې 9 تاریخ باندې مناسک حج دا ورښودلي وو چې منا ته به په دې ورځ باندې تګ وي، عرفات ته به په دې ورځ باندې چې کوم دی نو تګ وي، دغسې جمرات په دې ورځ باندې وي، طواف په دې ځای کې کیږي، سعی به په دې ځای باندې کیږي. نو دا ټول مناسک د حج چې څومره دي دا ورته الله سبحانه وتعالی په دې ورځ باندې ښودلي وو. د دې د وجې نه د 9 تاریخ ته د عرفې ورځ ویلی کېږي. یا دا چې حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ولیده او خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یې ذبح کا او د الله سبحانه وتعالی د طرف نه ورته حکم نو د 8 ذوالحجه باندې دغه خوب ولیدلی شو. په 9 ذوالحجه باندې بیا الله سبحانه وتعالی چې بیا دته دا خوب په حضور که نو د هغې نه بعد د پوره یقین پیدا شو نو او وی پیژانده چې دا د الله جل جلاله چې کوم دی نو حکم دی نو د دې وجې نه دې ته عرفه ویلی کي. لہذا زما محترم عزیزانو یوم عرفه یعنی د عرفې د ورځ صرف په دې سره خاص کول چې په دې کې خلک عرفات ته ځي دا درست خبره نه ده، بلکې د هر یو ملک جدا جدا عرفه ده، په هغې حساب سره چې کوم دی نو دیو به روجه نیسي. نو بظاهره شوه خبره ده چې د پاکستان دپاره جدا ده عرفه ده او د سعودي عرب دپاره جدا عرفه ده. د پاکستان د عرفې یا د افغانستان د عرفې دا د سعودي عرب د عرفې سره څه تعلق نشته دی او د عرفې د تاریخ سره تعلق ته هغه 9 ذوالحجه ده. یعنی زمونږ د اختر نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ ده دا زمونږ دپاره عرفه ده. نو په دې باندې مونږ اهتمام وکړو، د عباداتو اهتمام وکړو، کوشش وکړو چې څومره زمونږ نه کیدی شي خپلو کشرانو ته او دغسې خپلو مشرانو ته هم او روجه خاص کر په دې باندې چې کوم دی نو ونیسو
الله سبحانه وتعالی به موږ ته په دې باندې ډېر لوی اجر راکړي. دغسې د تکبیراتو اهتمام وکړو او تکبیرات هم چونکې د عرفې د سحر نه شروع کېږي نو په دغه باندې موږ اهتمام وکړو. انشاءالله الله سبحانه وتعالی به موږ ته په دې باندې اجر راکوي. جزاک الله.